په قوم بوډافه ده او یو بوډافه چې راځي هغه په دین اسلام باندې به خلک راولي د دین اسلام بوډافه به داسي دا اهل بدعت به راوچت شي ملحدین به راوچت شي اله جی دا کار خو مه کوئ اوله دوی په دې کې اسلامي ښودل اوس یې تلا خبر کړم و یو نوی فتوی ورکړله چې د ګیرې ذکر په قرآن کې نشته او یو ملګري ګیره مو خرایل ده د ګیرې ذکر قرآن کې نشته مرګري ګیرم خریل ده ما وی کافره د ګیرې ذکر قرآن کې نشته دیو جن ګیره مه یادوه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زمنګ نبی دی زمنګ پیغمبر دی که زه سوال وکم د هغې سوال جواب راکړه بیا وی څنګه ما ورته وی سوال زما دا دی ما زمنګ عقیده دا ده او که نه ده چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پلار نوم دی عبدالله د مور نوم دی امینه وی دا ما ورته بیا راته ووایه دا ذکر ما ته قرآن کې وښایه که نه زه نه منم ما ته دا خو ما قرآن کې نه دی لیدلی ما ورته ولې د محمد مصطفی د پلار نوم عبدالله نه دی وی دی وای د مور نوم امینه نه دی وی دی وای دا ذکر قرآن کې وښایه ما ته قرآن کې نشته ما د کوم ځای نه منې وای د حدیثو نه منم ما ورته ویل که د یو کافر ستا سره بحث راشي هغه کافر تا ته وایي ته مسلمان یې ستا د څه شي نه دلایل ته پیش کوې ته ورته وایې د قرآن مجید نه هغه وایي د محمد مصطفی د پلار نوم دی عبدالله د مور نوم دی امینه د قرآن نه پیش کا مالته به پیش کړې وایي نه نو ما ته به څه وایي زه به ورته وایم زموږ دلایل څلور دي قرآن سنت اجماع قیاس زبر دې څلورو نه پیش کوم ما خبیثه یاد ساته کم ګناه چې تا کې ده هغې له بانه مه ګوره کومه ګناه چې تا کې ده هغې له بانه مه ګوره حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه د تصویر ډېر زیات خلاف و مفتی محمود رحمت الله علیه د تصویر خلاف و چاته په پټه باندې یو تصویر وایستو ورته ویل مفتی صاحب تصویر حلال دی که حرام دی مفتی صاحب ډېر هوښیار و هغه لیدلی چې د زمانه په کیمره کې تصویر ایستی دی مفتی محمود رحمت الله علیه ورته وای حرام دی وای مفتی صاحب که ستا تصویر موجودي ورته وای که زما ام حرام دی یو سړی زنا کوي څوک ورته وایي زنا ولې کوې دی ورته وایي زنا حرامه ده لیکن که په ما کې دا ګناه موجوده ده زه ترې انکار نه کوم دی نه کافر کېږي لیکن یو سړی ګناه کوي او بیا هغه ګناه له بانې هم ګوري دی په دې باندې کافر دی کافر دی هیڅ حاجت درته د الله د دین نشته خلک وایي ملا سړی کافر کی ما کافر کړی نه په سپینه جامه باندې د سیاهي ولګېده او د شاته نه ته یو سړي اواز کو ستا په جامه باندې سیاهي ده ته به ورته دا پیتا ولګوله جامه باندې سیاهي لګېدل ده هغه نشاندهي وکړه په تا کې کفر موجود دی ما دې نشاندهي وکړه بله ورځ یو شاعر رایستی دی هغه څه شی دی په پښتون قوم باندې ډېر مین دی ما ته چا راولېږه وای که چرته به ګیره کې جنتي نو بیا به سیکان هم جنت ته ځي مطلب یې دا دی چې به ګیره کې جنت نشته یعنې که د چا ګیره نه وي نو هغه به جنت ته ځي که د چا ګیره نه یا به جنت ته ځي چې د چا یا به د سیکانو سه جهنم ته ځي ما ورته ډېره ښه ته چې د سیک نه داسې نفرت کوې سیک ګیره پرېښې ده تا ګیره وخیرېله نو ته ماله جواب راکړه سیک واده کوي ته دې ښځه پرېږده که نه زه به دې ومنم نه سیک جامع لباس اغوندی کته نری تدا لباس اوباسا مای سیک لباس اغوندی کته سیک مخالفت کے لباس اوباسا سیک یخته کټای کته سیک مخالفت کے یخته کټاکا کته سیک مخالفت کے مای خزه ته طلاق ورکا خزه پریدا لیکن نا پتا کې چې کم حرامي تو برازیل تو پروت دی اگر رزیل تو کپسیک کی بیاری پتا کی نی لیکن کستا پس لبان دی خواخه نه او پسیک کی او کاری ته علما پاغي ورتین کوزان تی غاړې ته کې ستا په سټ صابونو وما خلک وای خبيث قومه ایو راته وی زمون زلونه صفا دي اگر که په مخ باندې ګیره نشته مای دا زلونه د پیغمبرانو ګنداو نعوذ بالله اصل د ابوبکر صدیق ګنداو زله د عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی ګنداو زله د غیو ګنداو چې غیو ګیری پریخوي ګیری چې ګیری لبانه قتل او ګیری ته سنت ویلیا چې ځا اچھا جی یو مسله را یاد شو دا بعضی خلک جمعې په ورځ باندې سنت نه کوي کنه دا بعضی خلک د جمعې په ورځ باندې
سنت نه کوي. دوی وایي چې سنت هغې ته وایي چې کله یې کوه کله یې پرېږده. نو قمقلان بیا دومره د مسلو نه خبر هم دی چې نکاح په بعضې حالاتو کې فرض ده، په بعضې کې واجب ده، په بعضې کې سنت ده. ما پسې یو راغی، ما ورته د جمعې په ورځ دا سنت ولې نه کې؟ ما ته وایي نه جي دا خو کله کوه او کله پرېږده سنت دي که نه. ما ورته وایي ښه وایي ما ورته ویل بیا ټیک شه بیا ټیټ شه تا ښځه کړله که نه؟ وایي ها ښځه مې کړله. ما ورته ویل کله پرېږده او کله یاله، کله پرېږده او کله یاله. دا څه خبیثان دي دا ګیره واجب ده. او دی وای نه جی لوی مذهب انسانیت دی، که ګیره دی نه خیر دی، که په مسجد کې نه ولال خیر دی، ګیره خرې او بس خوږې خوږې ټپې کوه. لوی مذهب انسانیت دی. انسانیت چا خول دی؟ انسانیت ستا دادا خول دی که محمد مصطفی خول دی؟ هغه به بیا دا ویلي وی چې انسانیت قبول کړئ او زما سنت پرېږدئ. انسانیت تعلیم محمدی مصطفی ورکړ دی. ګیره د محمدی مصطفی پرېښې ده، ګیره به تمامو انبیاو پرېښې ده. ما یې واوره که ټول انسانیت یو طرف دی، محمدی مصطفی بل طرف دی، د محمدی مصطفی خوشحالي یو طرف دی، د تمام انسانیت خوشحالي بل طرف دی. مسلمانان به خپل نبی علي هغه تمام انسانیت به پرېږدي، وجه محمدی مصطفی انسانیت خول دی. باقي ستا څه اشکال؟ وسم ګیري لبانې ګوري، وسم ګیري لبانې ګوري. ما یې منیر شاکر ته ووایه چې ته وایې چې د ګیري ذکر قرآن کې نشته، ستا د دې جامو ذکر هم نشته، دا هم یو پیر وباسه په منبر کښېنه. تیاره د سابعینو شادو بنه جوړه شوي د نصاراو د یهودو په شانتي قردتن خاسئین هغه بنه جوړ شوی. ته لږ خو دا وکړه که نه؟ افسوس او په مسلمان قوم افسوس. دا بی غیرت وای چې دا دین منګ ته محتاج دی، دا دین ستا محتاج نه دی. منګ چې وایو خلافت لرا پاسې او چغې وخی، وجه دا د زما وروره وجه دا ده چې خلافت کله منګ قایم کو زور به پی ومنو، داسې لوبې به پې کړو، ټټرې به ترې پاسه خلافت. حیران یم خپلې حوصلې ته ګورم. واه ماله د سپو غلې کېدل راځي، خو شکر وباسئ د چا خولې ته. ډېر ښکلې